دې سپارو کې 14 او 14 سپارو شوه. په 12 سپاره کې د یوسف علیه السلام تذکره د سوره یوسف. مختصر به یو دوه خبرې وکړو. یوسف علیه السلام سره رونو کینه کوله، حسد کولو، بغض کولو، او الله جل شانه غوښتل چې یوسف علیه السلام سره د امتحاناتو د مراحلو نه تېرېدو سره الله جل شانه پیغمبرم کو، بادشاه کو. دې نه معلومه شوه چې چا سره کس کینه مه کو. الله جل شانه چې کوم مقام ته هغه رسی هغه به رسی، او د کس کوونکي د حاسد لاس ته به هېڅ هم رانشي. او ما غرونه یوسف علیه السلام ته الله جل شانه مجبور کړل، غلې د پاره ملاړل، مصر ته بیا رهایش هغوی سره اختیار کو. نو د چا سره حسد کول، کینه کول دا حرام دي، او سړي ته د دې فایده نه رسیږي، او محسود ته هغه عمره نقصان رسی چې کومره الله جل شانه د هغه په تقدیر کې لیکلی. دویم دا چې حضرت یوسف علیه السلام ډېرو امتحاناتو نه تیر شو. هغه ته الله جل شانه حسن ورکړی او ښایست، جمال یې ورکړی او ډېر زیات حسین او جمیل و. او ده ته دا حسن و جمال خپل دا فتنه شوه. کله کله سړی سوال کوي یا الله مال راکړې، یا الله دا شی راکړې، یا الله دا شی راکړې. هغه نعمتونه چې کومې غوښتي هغه ورته امتحان او باعث د فتنې وګرځي. نو د الله جل شانه نه د عافیت سوال کول پکار دي. دویم مې دا عرض کول چې څومره د الله جل شانه د طرف نه په نعمت کې ابتلا ده او امتحان دی، دومره په مصیبت کې او په فقر کې امتحان نشته. یو سړی غریب دی د هغه امتحان دومره غټ نه دی، او چې یو سړی مالدار دی او نعمتونه د خدای ورسره ډېر دي هغه دپاره امتحان ډېر دی. یوسف علیه السلام باندې یو امتحان دا راولو چې په کوهي کې روڼو وغورځولو، د پلار نه یې جدا کو، بیا د هغې نه پس قافلې یو په مریت نه جوړ کو، په مصر کې خرڅ شو، بیا عزیز مصر ته لاړو، بیا د عزیز مصر د ښځې د طرف نه په کوم مصیبت او ابتلا کې مبتلا شو. الله جل شانه بچ کولو، پیغمبر د الله، بیا جیل ته او قید ته لاړو. دا مختلف امتحانات دا په د حسن و جمال د وجه نه راغله. بل ځای الله جل شانه د سوره یوسف نه پس فرمایي له معقبات من بین یدیه من خلفه یحفظونه من امر الله. الله جل شانه هر انسان سره فرښتې لګولی دي. دا فرښتې د انسان نه وړاندې وروستو ځي او مختلفو حادثو سره انسان مخامخ شي، لیکن د هغه حادثې نه دی بچ شي او مرګ خولې نه الله جل شانه دی وساتي. فرښتې وړاندې وروستو لګولی دي. نو قدم په قدم د الله شکر ادا کول پکار دي. تاسو به خیال کړئ کله سړی په گاډي کې ناست او داسې کسی سره مخامخ شي چې بس لغونې درنګو اکسیډنټ کولو کې، لیکن الله جل شانه بچ کړل واړه. کله سړی د کوهي نه بچ شي، کله کوهي کې وغورځېږي روغ رمټ روځي. د الله جل شانه فرښتې دي وړاندې وروستو انسان سره او دغه انسان بچ کوي. که چېرې انسان نه د الله جل شانه حفاظت رستو شي، بیا د مصیبت سره مخامخ شي او هلاک شي. او کله چې د ده نیټه پوره نو هغه ټایم کې د الله پاک د فرښتې رستو شي، چې کله امر د الله راشي بیا هغه ټایم کې رخصو شي، یا په اکسیډنټ لاړ شي یا دغسې لاړ شي. نو لمحه په لمحه، قدم په قدم د الله جل شانه شکر ایستل پکار. 15 سپارې په ابتدا کې لومبۍ صورت سوره اسراء ده. هغې کې د معراج تذکره ده. زمونږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله جل جلاله د مسجد حرام نه شام ته او بیا د شام نه اسمانونو ته وخېجولو، بیا واپس شپه په شپه راکوز شو. هغه وخت کې د اوسنۍ سورلیان هم نه وې، او دا ځکه چې الله جل شانه په هر څیز باندې قادر دی. د دې صورت په ابتدا کې صیغه ذکر د سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پاک دی هغه ذات چې خپل بنده بوتلو شپه په شپه د مسجد حرام نه مسجد اقصی ته. او سبحان لفظ ذکر شوی د تعجب دپاره، یعنی الله جل شانه ته د هېڅ څیز ضرورت نشته. هغه ته اسباب نه دي پکار چې په جهاز کې څوک کښېني نو بیا تلی شي او دغسې نشي تلی، نه، بلکې الله جل شانه بغیر د اسبابو نه داسې کولی شي. او د سلیمان علیه السلام په زمانه کې جهاز نو، او هغه به په تخت باندې
د شام نه یمن ته تلو، د یمن نه به شام ته تلو، او دا سفر به په ورځ کې کولو. سهار به لاړو، غرمه په شام کې کوز شو، او بیا به د غرمې ماسپښین اوچت شو، بیا به د یمن کې به کوز شو، بیا به د یمن نه اوچت شو، په شام کې به کوز شو. نو الله داسې هم کولی شي بغیر د تیلو نه، بغیر د مشینرۍ نه، یو تخت چې په هغې باندې سلیمان علیه السلام سره خپل وزیران به ناست او مختلف مارغان به مو، مخلوق به مو، هغې سره به دی تلو. او الله پاک داسې هم کولی شي چې بغیر د تخت نه او بغیر د څه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم اسمانونو ته وخیږي. الله په هر څه باندې قادر دی. عقل او حواس سره دا څیزونه کتل نه دي پکار، بلکې د الله په قدرت باندې ایمان راوړل پکار دي. ابو جهل ابو بکر صدیق صاحب ته ووی چې ستا ملګري خو ناشنا خبرې کړي ده. هغه وایي چې زه بېګا شپه په شپه لاړم اسمانونو ته، ته دا خبره منې؟ ابو بکر صدیق صاحب په دغه موقع نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج بیان کولو، وی فرمایل چې او د دې نه غټه خبره ما منلې ده، ځکه هغه وایي ما څخه فرښته د اسمان نه وحي راړي، هغه خبره ما منلې ده چې فرښته په لمحو کې راتلی شي. نو الله جل جلاله خپل نیازبین پیغمبر اسمان ته نشي خیژولی، هغه هر څه کولی شي، هغه په هر څه باندې قادر دی. نو په هر حال د عظیمه واقعه زمونږ د عظیم پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د هغوی په حیات کې په دې دنیا کې شوي ده. شپه په شپه الله پاک بوتلی دی، بیا راوستی دی، او الله په دې قادر دی چې مختصر وخت کې چاته هغه وخت اوږد کي، طویل کي، او په هغې کې د اسمانونو سیل په باندې وکړي. بیا په دغه سپاره کې 15مه کې سوره کهف شروع کیږي، او په سوره کهف کې یو څو واقعې دي. یو په هغې کې د یو څو نوجوانانو واقعه ده چې د زمانې کافر او ظالم بادشاه او د هغه مشرک قوم د هغوی سره ملګرتیا نه کوله، بیل شول. نو الله جل شانه د هغوی دومره نصرت وکړو چې 309 د پاسه 300 کاله په غار کې پراتو، او بیا الله جل شانه ویښ کړل او پای سول. او بیا د هغې نه پس څومره زمانې تېرې شوې، 3 صدۍ پې تېرې شوې. بیا دی بازار ته رالل او ځان ته د خوراک څه شی وړو، یو ملګری راواستولو، او خلکو چې هغه وکتل، نو هغه خلک د هغوی بیا وروسته چې کوم قوم راغلی په قیامت کې جګړه وچاوي، قیامت شته او چاوي نشته. چې کله دی ولیدل چې 3 د پاسه 9 د پاسه 300 کاله الله جل شانه داسې خلک چې هغوی مړه شوي وي او بیا ژوندي کولی شي، نو قیامت هم راوستی شي. نو د اصحاب کهف و تذکره ده. بل دې کې دې طرف ته اشاره ده چې دا یو څو کسان چې دا یا 9 یا 15 یا 3، او دا یو څو کسان الله جل شانه د دوی دومره نصرت کړی دی چې د کافر بادشاه نه او د پوره قوم نه محفوظ کړي دي، او الله جل شانه د هغوی مدد او نصرت کړی دی. نو الله جل شانه د اهل حق نصرت په هر زمانه کې او په هر دور کې کولی شي. دوی مواقع په کې دوه ورونو یا د 2 ملګرو ده. په هغې کې د یو کس باغ و، خو هغه د خدای منونکی نو، او بل کس چې کوم فقیر نو هغه مؤمن و، هغه مسلمان و. هغه د باغ خاوند وی چې دا باغ دا زما خپله تجربه ده او زما هوښیارتیا ده، او په هغې باندې دا باغ دې ځای ته رسېدلی دی، یعنې متبري کوله. الله جل شانه هغه باغ هغه وسوځولو، او بیا دغسې چې کوم دی نو کېناستو. نو الله پاک ورته وښول چې دا الله جل شانه هر یو شی کوي. کله چې یو نعمت حاصل شي، نو د مسلمان خوی او د هغه خصلت او صفت دا دی چې دی د هغې نسبت الله ته کوي، او په هغې نعمت کې چې د الله جل شانه کوم حق وي، نو د الله پاک هغه حق مدا کوي. مخکې په دغه صورت کې د موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام تذکره ده، او په هغې کې ناشنا واقعات. موسی علیه السلام او خضر علیه السلام په یو سفر روانو، په کشتۍ کې دواړه سوارو. نو خضر علیه السلام هغه کشتۍ سوری کا، روغه کشتۍ و ماته کا، او دا کشتۍ د مسکینانو ورونو و د 2. موسی علیه السلام ورته وایي چې هلکه په پردي څیز کې د تصرف وکړو. نو خضر علیه السلام ورته لومبی ویلو چې ما سره ملګرتیا کوې، خو زما په کار باندې به اعتراض نه کوې، زه به ته بیا وروسته کې ویم. موسی علیه السلام ته خضر علیه السلام وایي چې تا ته خو ما ویلو چې په ما به اعتراض نه کوې. بیا چې لاړل مخکې یو ماشوم قتل کو، او بیا د هغې نه پس په یو کلي تېرېدل، هغوی مېلمستیا ونه کړه، هغوی ته دیوال وخېژولو. موسی علیه السلام په 3 واړه ځایه اعتراض وکړو. نو بیا خضر علیه السلام جواب ورکړو. هغې جواب خلاصه دا ده چې د الله جل شانه 2 قسمه کارونه دي، یو شرعي ضابطې دي او یو کونی. سیلی راتلل، باران راتلل، فقیری راتلل، غنا راتلل،
او یو شرعي قوانین دي، مس کول، زکات ورکول، روژه نیول، پردي مال کې تصرف نه کول، دا شرعي ضابطې دي. د شرعي ضابطو او احکامو دپاره الله پاک انبیا او رسول راستولی دي، او د کونی ضابطو د نافذولو دپاره جزئیاتو دپاره الله پاک فرښتې هغه ځمکه کې نازلی، مختلف کارونه فرښتو ته حواله دي. خضر علیه السلام دا یو بشر دی، لیکن الله جل شانه د ته دغه کار ورکړی، تکوینی امور باندې مامور دی، او د الله جل شانه په وحی سره به دا کار کولو. موسی علیه السلام ورته وایي چې تا خو دا کشتۍ سوری کا. خضر علیه السلام ورته وایي چې دا یو ظالم بادشاه او هغه په زور اغشتا ما عیبجنه کا، او هغه عیبجنه کشتۍ نه لري، نو دا کشتۍ دغسې د مسکینانو ته پاتې شو. او چې کوم هلک قتل کړی، نو خضر علیه السلام ورته ووایي چې دا هلک چې لوی شوی دی به کافر و، ده به د خپل مور او پلار مسلمانان هم ځان سره ګمراه کړي وو. نو مخکې مې ختم کو، د هغې په ځای کې مې هغوی ته بل زوی الله جل شانه به ورکړي، او د ده د شر نه الله پاک د هغه مور او پلار محفوظ وساتل. کله انسان په ظاهر باندې یو کار په خپل حق کې بد ګڼي، شر ګڼي، لیکن په هغه کې هغه ته خیر وي، او کله یو کار خیر ګڼي او په هغه کې هغه دپاره شر وي. الله جل شانه پوهیږي او انسان په دې باندې نه پوهیږي. مخکې آیات تیر شوی دی، عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم. کله داسې وي چې تاسو یو کار نه خوښوئ او په هغې کې تاسو دپاره الله پاک خیر اچولی، دې کشتۍ سورۍ کولو کې د دې مسکینانو خیر، او کله داسې یو کار وي چې هغه ستاسو خوښ وي او الله جل شانه ته پته ده په هغې کې الله پاک تاسو ته شر اچولی، نو د الله جل شانه په قضا باندې او د هغه په فیصلو باندې د هغه په تقدیر باندې ایمان راړل پکار دي او راضي پاتې کېدل پکار دي. 14مه سپاره کې یو خو سورې کهف ختمیږي، او په هغې په آخر کې د ذوالقرنین واقعه ده. بیا سورې مریم شروع کېږي 14مه سپاره کې. په سورې مریم کې د حضرت زکریا علیه السلام، د یحیی علیه السلام، د مریم بیبي او د عیسی علیه السلام تذکره ده، او د الله جل شانه د قدرتونو مظاهر په دې کې بیان شوي. زکریا علیه السلام بوډا و، 100 کالو عمر یو، بچی نو، سوال یې وکړو چې یا الله زه ستا د دعا باندې شقي جوړېدل نه غواړم، یعنې زما دعا قبوله کړي او ما ته اولاد راکړي. الله جل شانه یحیی علیه السلام باره کې زیری ورکړو. زکریا علیه السلام هم بوډا و، ښځه هم بوډۍ وه، سره د هغې الله جل شانه بچی ورکړو. وی د علوق نه خبیثي، الله پاک ورته وفرمایل چې 3 ورځې به ته خبرې نشي کولی. نو 3 ورځې د کلام نه روژه وه، خبرې نه شوې کولی. په هغې 3 ورځو کې علوق شو، الله جل شانه بچی ورکړو. الله هر څه کولی شي. داسې عمر کې چې سړی بوډا وي، د اعضا کمزوري اولاد ورکولی شي، او بغیر پلار هم پیدا کولی شي لکه عیسی علیه السلام، او بغیر مور هم پیدا کولی شي لکه یحیی یا حوا بیبي، او بغیر مور او پلار هم پیدا کولی شي لکه آدم علیه السلام. الله جل شانه بغیر مور او پلار پیدا کړو. دویم په دې کې د مریم بیبي تذکره ده. مریم بیبي د عیسی علیه السلام مور ده. دا زکریا علیه السلام او د زوی یحیی علیه السلام او عیسی علیه السلام دا یو وخت کې تیر شوي دي، خو وروستی پیغمبر په دی کې عیسی علیه السلام دی. دا مریم بیبي دا د عیسی علیه السلام مور بیبي وه، دا جینۍ و بچی و، د دې مور نظر منلی و، مخکې تذکره شوي ده. او بیا دا دومره زر زر لویېده چې د په کلونو کې چې د ماشوم څنګه خصمانه کېږي نشونما، نو د دې په ورځو کې کېده، او دا زر زر پیغله شوه، بلوغ ته ورسېده. بیا الله جل شانه د دې په خېټه باندې حمل د عیسی علیه السلام وکړو، او بیا دې وی چې زه به اوس مخ خلکو ته څنګه مخامخ کوم، ځکه چې دا خو ډېر لوی غټ پیغور دی، او دا ډېره پاکه بیبي وه. په بیت المقدس کې دا لوی شوي وه، د دې تربیت شوی و، او ټول جنکوالی په عبادت د الله جل شانه کې تیر شوی دی. الله جل شانه فرښتې ورته ووایي چې ته بېغمه شه، ته د خلکو سره خبرې مه کو چې خلک تا ته پیغور درکوي، بلکې ته دې ماشوم ته اشاره کو، دی به په خپله باندې خبرې کوي. نو چې څنګه عیسی علیه السلام پیدا شو او خلکو دې ته وی چې ستا په خاندان کې خو چا دا کار نو کړی، دې نه معلومیږي چې عام خلک په علاماتو پسې ځي، حالانکې په چا باندې که یو الزام لګی نو حجت سره لګول غواړي. د زنا الزام هیڅ به هیڅ په چا لګول نه دی پکار، او حجت دا دی چې یو سړی اقرار او اعتراف وکړي چې ما دا کار کړی دی،
یا سلور کسه گواهی په هغه باندې گواهی ورکړي چې موږ په خپل سترګو لیدلی دی چې دا کار یې کول. که داسې نه نو د چا په باره کې د زنا الزام لګول دا په هغه باندې قذف او تهمت لګول دي، او چې کوم سړی په چا باندې دا جرم ثابت نه کو تهمت په ولګولو نو په هغه باندې به حد جاری کیږي په هغه قاذف باندې. نو مریم بی بی عیسی علیه السلام ته اشاره وکړه، په غېږه کې نیولی دی، وړوکی ماشوم دی چې څنګه قوم ترالو قوم وتوي نو چې عیسی علیه السلام ته اشاره وکړه. عیسی علیه السلام گویا شو، انی عبدالله، زه د الله بنده یم، آتانی الکتاب، ما ته الله کتاب را کړی دی، وجعلنی نبیا، او زه پیغمبر ګرځولم. عوامو خلکو ته خو دومره خبره بس ته چې یو ماشوم خبرې وکړي. حدیث مبارک کې راځي چې دریو ماشومانو په ماشوموالي کې د مور تېرولو په هغه وخت کې خبرې کړي دي. یو په هغې کې عیسی علیه السلام دی، او دویم په هغې کې د یوسف علیه السلام براعت چې چا بیان کړی و هغه ماشوم، او دریم بني اسرائیلو کې یو واقعه ده، یو زنانه ماشوم د هغې په غېږ کې خپل بچی په لار باندې روانه وه، او یو وینځه وه، هغه وینځه خلکو وهله ټکوله په چیترو باندې په لرګو باندې. دې زنانه سوال وکړو چې یا الله زما د ماشوم داسې ذلیل مه کړې لکه څنګه چې دا ښځه ذلیله ده. خلک یې وهي وټکوي، خدای خبر چې څه جرم یې کړی دی. خلکو ورته وایي ته غلی ته فلانکی ډینګړی، حالانکه هغه وینځه ډېره پاکه وه او هغه د هغې کار نه بلکل بری وه چې کوم خلکو پې جرم لګولو. دی ووایي چې یا الله زما د زوی داسې جوړ مه کړې چې داسې ذلیله شي. هغه زوی ماشوم بچی د مور تېرولو، هغه ته یې پرېښو او وی چې یا الله ما همدغسې کې لکه څنګه چې دا زنانه ده. یعنې د هغې تقوا، د هغې للهیت او د هغې پرهیزګاري ته یې اشاره وکړه چې ما داسې پرهیزګار جوړ کړ. دا ښځه حیرانه شوه چې ماشوم زما څنګه په غېږ کې خبره وکړه. مخکې روانه وه، بیا یو بادشاه و، هغه په اس باندې سور تلو، وړاندې وروستو ترې خادمان او نوکران روان وو، او ډېر په غرور او تکبر کې روان وو. دې ښځې چې هغه ولیدو د هغه دنیوي عزت او جاه و حشم و خدم، دی ووایي چې یا الله زما د زوی داسې کې لکه څنګه چې دا سور روان دی. هغه زوی بیا د مور ته یې پرېښو، ووایي چې یا الله ما داسې جوړ مه کړي. هغه کس چې و نو هغه ظالم او کافر و، او دې ماشوم وی چې یا الله ما د ده په شان مه جوړې. نو دا د الله جل شانه قدرت دی. الله پاک چې څنګه لوی کس ته چې د 2.5 کالو شي ماشوم، نو قوت گویایی ورکي، او بیا چې څومره سړی کېږي نو د ده وینا مضبوطیږي. نو دغسې هغه په بچپن کې هم داسې کولی شي چې الله جل شانه یو ماشوم هغه گویا کړي. الله جل شانه دا د قدرت نښې دي چې ځای په ځای الله پاک بیانوي. رکعته تراویح وشوې، 4 رکعته پاتې دي. په دې وروستو 4 رکعتو کې 18مه سپاره تلاوت شو. 14مې سپارې په آخر کې د حضرت موسی علیه السلام او د هغوی د قوم واقعه ده. د موسی علیه السلام په قوم کې یو کس و سامري، او دغه سامری او د بني اسرائیلو نه، لیکن کار یې ټول د فرعون دپاره کولو، د فرعون دپاره یې ټول کار کولو. د بني اسرائیلو کورونه به په نښه کول، کوم کور کې ماشوم شوی دی ځکه چې فرعون هلکان قتلول، دا ټوله جاسوسي به دې سامري کوله. نو د منافقانه کردار و، د هغې په عوض کې به فرعون ډېرې غټې پیسې ورکولې. اوس هم چې کوم یو مسلمان خپلو مسلمانانو ته نقصان رسوي، دین اسلام ته نقصان رسوي، د پیغمبر اسلام خلاف ورزي کوي او د مسلمانانو د دین پروا نه ساتي او د دنیا پیسې اخلي، دا کردار د سامري دی. او الله جل شانه قرآن پاک کې داغه تذکره کړې ده چې دومره خزانې وې د هغه چې یو غټ جماعت به د هغه چابیانې ګرځولې نو هغه یې نشوې ګرځولی. لیکن الله جل شانه هغه په دنیا کې غرق و ځمکې راښکلو سره د خزانو، شوم هم ډېر زیات و مال هم نه ورکولو. او د ده تربیت الله جل شانه په ناشنا طریقې سره کړی و. د موسی علیه السلام تربیت هغه هم الله پاک په ناشنا طریقې سره کړی و. د ده په تربیت باندې، د سامري په تربیت باندې جبریل علیه السلام یې نگران مقرر کړی و. دی چې د مور نه پیدا شو نو دی خطا پیدا و، بیا مور په یو سمڅه کې چته وغورځولو. بیا الله جل شانه جبریل علیه السلام ته ووایي چې د دې ماشوم خبر اخله. جبریل علیه السلام به راتلو، د ده خبر بیا غشتو، د ده د خوراک څښاک انتظام د دې سامري
بیا چې جبرئیل علیه السلام به کله تلو راتلو په کومه سورلۍ باندې نو چې هغه به کوم ځای کپی کېښوه نو هغه ځای به شینکې شو، هغه خاوره د ځان سره اغوښتې وه، هغه یې محفوظ کړي وه. او کوم سخی چې د سرو نه جوړ کړی و هغه ته یې خوله کې وچولي و همدغه خاوره وه، هغه به بام کول. دا هر څه د الله په قدرتونو سره و. نو د موسی علیه السلام د دې سامري تربیت الله پاک د جبریل په ذریعه کړی او شو د خدای نافرمانه کافر او منافق د الله ناشکره. او د موسی علیه السلام تربیت الله جل شانو د فرعون په کور کې کړو. الله پاک قرآن پاک کې فرمایي دغه تیر صورت کې سورة طه کې واوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک وجاعلوه من المرسلین. چې کله ته یریږې چې فرعون به د ماشوم قتل کی نو په صندوق کې بند کو، په سین کې پرېږده. بیا ته بې فکره شه چې مور موسی علیه السلام په صندوق کې بند کو نو دا صندوق لاړو د فرعون کور ته، فرعون ونیو او بیا د فرعون ښځې دا ماشوم بچ کو. هغه به کیدای شي دا چې بني اسرائیلي ماشوم وي او چا غورځولی د دې ير نه چې زه یې قتل نه کم نو زه یې وجنم. نو ښځې ورته وویل چې دا خو به زمونږ په کور کې لویږي، دی ستا څه کولی شي، د ده به مونږ خصمانه کوو. الله پاک موسی علیه السلام چې د فرعون د هلاکت باعث وګرځېدو، د فرعون په کور کې لوی کړی دی او سړی شوی هم د فرعون په کور کې د ځوانۍ ته هم رسېدلی دی. یو عربي شاعر وایي فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل. د سامري نوم موسی او سامری لقب و. هغه موسی چې جبريل د هغه تربیت کړی نو هغه کافر شو، او هغه موسی چې فرعون د هغه تربیت کړی نو هغه مرسل شو، د الله پیغمبر شو او د فرعون د هلاکت باعث وګرځېدو. الله پاک هر څه کولی شي. هغه د دشمن په کور کې د دشمن دپاره یو داسې پیغمبر لویولی شي چې په هغه باندې بیا پیغمبري هم نازله کړي. بیا په 18مه سپاره کې الله پاک فرمایي اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما ياتيهم من ذکر من ربهم محدثا الا استمعوه ويلعبون. خلقو ته قیامت نږدې دی، خلق قیامت ته نږدې کېږي، قیامت را روان دی. وهم في غفلة معرضون او خلق د قیامت پروا نه ساتي، شاکړي د قیامت او په غفلت کې دي. د دنیا ګټه مال او دولت چې سړی د الله جل شانه او د الله د بندګۍ نه غافله کی نو دا چې کوم دی نو ماغه غفلت دی. او بیا الله پاک فرمایي چې دی څخه کلم یو نصیحت خبر راځي نو دی لوبو کې اختی. د دنیا کاروبار ته د آخرت په مقابله کې، د دین په مقابله کې، د الله د حکم په مقابله کې الله جل شانه دې ته لهو لعب وي. که چېرې د دنیا رزق د دنیا کار ته د بندګۍ دپاره استعمالوي خو بیا ټیک ته، او کنه دا د بندګۍ خلاف استعمالوي نو دا لهو لعب. مخکې بیا د انبیاو تذکره الله جل شانه په 18مه سپاره کې کړې ده. د مختلفو انبیاو د هغوی دعاګانې او د هغوی د دعاګانو قبولیت الله ذکر کړی دی. الله جل شانه بیا د هغې په آخر کې خلاصه فرمایي اولئک یسارعون فی الخیرات ویدعونه رهبا ورهبا وکانوا لنا خاشعین. دا خلق چې د انبیاء کرام دی به په نیکیو کې د یو بل نه مخکې کېدل. یسارعون فی الخیرات، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے. دی چې به د نیک کارونه کول په هغې کې به یو بل نه مخکې کېدل. د انبیاو په نقش قدم باندې تلونکی کس هغه به د خیر په کار کې د بل سره مقابله کوي، ریس لګوي. او کوم سړی چې د دنیا په مقابله ریس لګوي نو دا د پیغمبرانو کار نه دی. بیا الله پاک فرمایي ویدعونه رهبا ورهبا وکانوا لنا خاشعین. دی پیغمبرانو به الله جل شانه نه دعا غوسته، په خوشحالۍ کې هم او په غم او صدمه کې هم، په تکلیف کې هم او په راحته کې هم، په هر حال کې د پیغمبر په نقش قدم باندې تلونکې د الله جل جلاله سره تعلق ساتي. وکانو لنا خاشعین. الله پاک فرمایي چې دی زمونږ سره نه په زړه کې خشوع وه او زمونږ نه به دا خلک یېرېدو. نو به هر حال د انبیاو په نقش قدم باندې تلونکی کس هغه الله جل شانه ته د یو بل نه وړاندې کېږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم تربیات یافته صحابه کرام هغوی چې به یو صحابي ولیدو چې د زمانه مخکې شو نو بیا به یې په هغه پسې دوړ لګولو. نو د دنیا سره تعلق دا د انسان ضرورت دی، حاجت دی، لیکن دا د آخرت نه رستو کول پکار دی، آخرت مخکې کول پکار دی.